چې کله فرعون د موسی علیه السلام خبره اونه منله نو الله به لومبي عذاب د قات صالح راوست. قات راغی، باران نه کېدو، فصلونه ټول تباه شو. لومبي عذاب په د قات صالح راغی او په کموالي د میوو سره اخذنا من ونیول آل فرعون فرعونیان بالسنین په قات صالح سره او من ونیول په کموالي د میوو سره چې باران نه کېدو نو فصلونه او میوې هم نه کېدې، هغې کې هم کمې راغی. الله وی دې نصیحت قبول کړي، ایمان راوړي، خو بیا هم ایمان را نه وړو. چې کله به دې ته ښېګړه ورسېدله، فصلونه به وشو، څه خوشحالي به ورته ورسېدله، د فرعونیانو به څه وي دا زمونږ د شان سره مناسب او دا بس زمونږ شان داسې دی، مونږ د دې لایق وو چې دا خوشحالي به مونږ ته را رسېدله، مونږ نیکان خلک یو. خو چېرته بېخیري به ورته ورسېدله، قات به راغی، بیمار به شو، نو دوی به وي العیاذ بالله موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د ملګري سپیره دي، دوی چې د کلې نه راغلي دي نو قات راغلی دی، دوی چې د کلې نه راغلي دي نو هم بیماران شوي، طاعون مرض را باندې راغلی دی. او بدپالي به موسی علیه السلام او د هغه ملګرو پورې نیوله. الله وایي چې موسی علیه السلام موسی علیه السلام سپیره دی، نه ملګري سپیره دي. دا سپیروالی د دې په تقدیر کې دی، د دې ظالمانو د وجې نه سپیروالی راغلی دی چې دوی د الله خبره او د الله د پیغمبر خبره ونه منله. موسی علیه السلام به چې کومه معجزه پیش کړله د فرعونیانو به ورته وي دا ته جادو کوې په موږ باندې، ته چې هر قسمه نشاني راوړې دا به ته د جادو دپاره راوړې، د جادو په ذریعه باندې به یې راوړې، موږ په تا باندې ایمان نه راوړو. موسی علیه السلام د حمار هغه د اژدها هغه معجزه چې اعصاب یې ورلړه کړه د هغې نه به اژدها جوړه شو، لاس په طرف کې کېښود هغه به د نور په شانتې ځلېد. دا قسمه معجزې دا خو ساحرانو نه شوې راوړلې، ځکه دا خو معجزې وي او تاسو ته ما ویلو چې معجزه هغې ته ویلی شي معجزه عاجزه کوونکې چې دا انسان هم عاجزه کوي، پیرې هم نه عاجزه کوي. یعنې معجزه هغه پیل ته ویلی شي چې د هغې د کولو نه انسان او جنات، انس او جنس دا دواړه ته عاجزه وي، هغه شان دې نه شي کولی، دې ته معجزه ویلی شي. نو ته چې هر قسم معجزه راوړې دا مونږ نه منو، ځکه دا ته مونږ باندې سحر کوي. فرعونیانو او موسی علیه السلام ته دا به دریم قسمه عذاب دی. یو به چې کوم دی قات صالح عذاب راغی، دویم عذاب په د میوو او د فصلونو د کموالي راغی، دریم عذاب چې دی فارسلنا علیهم الطوفان، الله یې مونږ ولېږو په دې باندې طوفان پرې راغی. طوفان هر حاسس ته وایي چې هغه د احاطه کوي، یو څیز یې راګیر کړی وي هغې ته طوفان ویلی شي. نو بعضې مفسرین وایي چې دا د اوبو طوفان، د اوبو طوفان به الله راوست. بعضې مفسرین وایي لکه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې دا د طاعون طوفان، طاعون دا یو مرض دی په دې باندې راغلی، وبا وه، په هغې سره بس د مرګونو کثرت جوړ شو، بس خلک مړه کېده په مخه باندې، د مرګونو طوفان جوړ شو. او دغه رنګې ابو قلابه رحمه الله فرمایي چې د دې نه مراد ننکی دي، چیچک چې ورته وي، ننکی وه چې مخکې په خلکو راوتلې، نو په دې باندې ننکی را وختلې او د ننکو دا بیماري دا ټولو نه اول په بني اسرائیل په فرعونیانو باندې راغلې او قبطیانو باندې، نو دا به چې کوم دی راوختله، د دې طوفان پرې راغی. بهرحال هر قسمه طوفان چې پرې راغی نو الله پرې لومبی طوفان راوست، خو مشهوره دا ده چې په دې د اوبو طوفان راغلی او طوفان پرې راغی، د اسمان نه اوبه راوورېدلې او هر قبطي او فرعوني دې به چې ګرځېدو تر مری مری به ډوب ګرځېدو، واړه به یې دقه شان د به بره نیولي وو، په اوچت اوچت ځایونو به یې کېنولي وو، د دې کورونه د اوبو نه ډک او د دې سره په یو ګاونډ باندې بني اسرائیلي پاتې کېدو، د هغه کور ته اوبه نه تللی، د دې کورونه به ډک وو د اوبو. دا عذاب پې الله راوست. هر قسمه عذاب به چې په دې باندې راتلو، ور ورځې به عذاب د یو خالي نه راواخلي تر بل خالي پورې به دا عذاب. او چې کله به عذاب راغی دی به موسی علیه السلام ته سوال وکړو چې یا موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې الله دا عذاب لري کړي. موسی علیه السلام به سوال وکړو، عذاب به دفع شو، نو بیا به یو میاشته پورې د بل عذاب پورې وقفه وه. نو چې کله به عذاب دفع شو دی بیا نافرماني شروع کړه چې موږ هسې ګپ لګو، بیا به د موسی علیه السلام مخالفت شروع کړه، الله به بل عذاب راوست. نو الله به د طوفان عذاب راوستو او دغه طوفان د وجې نه دی چې کوم دی د ماشومانان خوب یې نشو کولی، ګرځېدی نشو، بس ولاړو په ځای باندې، ډېر تنګ شو، ور ورځې به د عذاب وچلېد. موسی علیه السلام ته سوال وکړو، موسی علیه السلام الله ته زاري او فریاد وکړو، الله د عذاب دفع. یو میاشته پورې دی په آرام ګرځېدو، وي دا خو هسې ګپ و، ځکه چې طوفان ختم شو نو خټې وې که نه، ځمکه وتره وه، نو هغې هر قسمه چې کوم دی میوه راوټوکوله، نو دوی وي دا خو زمونږ دپاره د خیر ذریعه وګرځېدله، ټوکې شروع کړې د الله عذابه پورې. نو والجراده، نو الله به مولخان مقرر کړل، جراد قاطی مولخان په الله راوستل، دا به څلورم نمبر عذاب راغی. چې قاطی مولخان رالل
نو بس ټول فصلونه ورله تباه کړ فصلونه به خواړه په یو پوله باندې با یو ونه د بنی اسرائیلی او د فرعونی شریک وا نو چې د نیمه چې کومه د فرعونی سبا هغه به کاتم الخان خوړل او د نیمه چې کوم دی پاتې نو د بنی فرعونیانو د ایو فصلونو باندې تر دې پورې لیکلي دي چې د غي د کډکې د ورونه د چې کوم دی خوړل د مولا خان او دومره مولا خانو چې په کور کې مولا خان په بازار کې مولا خان په دکان کې مولا خان په جمعات کې هر ځای مولخ دی بیا موسی علیه السلام ته سوال چې یا موسی علیه السلام مون ایمان راوړو پتا باندې خو زموږ د بار د الله ته سوال وشي الله رنده عذاب لري نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو او لخت راواغه سره خپل عصا هغه به چې کوم دي اشاره کوله د مولخت په هغه طرف ته تلو چې دې طرف ته به اشاره کړو سبد سره چې کوم طرف ته موسی علیه السلام په خپل عصا باندې اشاره کوله مولخان بلوتل په مولخان عذاب ته لري شو چې کوم پسونه بچ پاتې شي نو هغه پسونه وکړل چې پسونه وکړل نو دی یو میاشت پورې په آرام باندې نو بیا خندنې شروع موسی علیه السلام دې ستا خبر مونږ نه مو ټوکې کولې نو والقمل الله په د سپګو عذاب راوست سپګي پسرونو کې سپګي وشوي او چې کوم پسونه پاتیو د کاتم الخانو نه پاتې شو نو پاره کې سپګي وشولې او چې کوم ساروي پاتیو نو په سارو کې چې کوم دي کونی وشول په دې کې روګي او سپګي وشولې چې کومې دانې وي هغه ول سپګو واله قمل دا سپګو تم ویل شي سپګو تم ویل شي روګو تم ویل شي دا ټول په دې کې داخل دا قسمه عذاب پر راغی نو په سر کې سپګي په ډوډۍ کې سپګي په هر یو شي کې سپګي دی به خوب ته نه پرې خو په سر کې به تغړې دی په جامو کې به تغړې دی په دک ټول اشپا ورځ به پناسته باندې نو بیا موسی ور ورځ به دا عذاب چلے یو خالی نه والا بل خالی پوری بیا موسی علیہ السلام ته سوال وکړ موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړ الله ته عذاب لري یو میاشه پور بیا دی باران نو بیا خبرې شروع کړې دا همغه څه غپ لګو ایمان رانه وړو وقت وفادع نو الله به د سینځخانو عذاب راوس نو دور سینځخانو چې مبصرین لګري دي په ډوړې خوړه کنه او خله ته بینونه ورلړه کوله نو به سینځ خور دانګل خله ته ولا نو پس وبو کې سینځخان په پيو کې سینځخان دی په لوخو کې سینځخان په بسترو کې سینځخان دی به خوب ته نه پرې خودل ور ورځ به د سینځخان ولا عذاب وچ ور ورځ هر ځای سینځخ هر ځای سینځخ بیا موسی علیہ السلام ته سوال موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو دغه عذاب دې لري کو یوم یج بیا دی پارام نو بیا ټوکی شروع کړی نو ودما الله به دې ویني عذاب راوس په پيو کې وینا په وبو کې وینا په سالن کې وینا تر دې پوري د دې ټولو عذابونو نه د بنی اسرائیل کورونه آزادو هغه کې نسین ځخانو نه بګی دغه په فصلونو کې روګي وي سپګي وي نه پاغي په جامو سر کې روګ سپګي وي هغه آزاد دغه رنګ وینم د فرعونانو په کورونو په وبو کې وینا په پيو کې وینا په هر یو شي کې وینا او د بنی اسرائیل چې کورونه وو هغه کې وینا نه صفاو کوي ودی بلال بنی اسرائیل ته مخبل لوخي کې موږ له براکه هغه ول خپل لوخي کې وبرا واغست دغه د کور نه ودی وبراوړي نه کار به وبوي چې دی خپل کور تر ورسول به وینا بیا به دغه په لوخي کې وبوي خو دی لوخي ته به واړو وینا دوره محتاج کړل فرعونیان چې دیو بنی اسرائیل ته وی د خپل خلک وبرا واله زموږ د خلک راواچ هغه به خپل خلک وبرا واشه دا په خلک به وبوي خو چې دی خلک ته به ورواړه ولي هغه به وینش ور ورځ به د عذاب وچلی بیا دوی آیا ایمان رانوړو الله موسی علیہ السلام سره وعده وکړه خو چې کله به عذاب لری شو نو فورا به دی خپل وعده ماته کړ